کتونکو څنګه تاسو ته معلومه ده ضلع باجوړ څنګه چې غونځاخي مشهور دي دغه شانته د شړشم تیل یا غوزان اوس شکر دی د ضلع باجوړ کباب هم په ټوله صوبه کې مشهور دي ځکه چې باجوړ ته څوک راشي نو یقینا د دې کباب هغه خوند هغه یاد ساتي. موږ سره د پېښوري چپلی کباب مالک یونس صاحب ولاړ دی، ډېره زیاته مننه کوو بلکې دې کباب پخوي موږ ته ټایم راکړو، شکریا ادا کوو. دنه به څه پوښتنې کوو چې ستاسو کباب ولې مشهور دي، خلک یې څومره خوښوي، ګاز د کم ځای نه راځي په کباب کې استعمالوي څه. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، تاسو ډېره مهرباني. تاسو ازبان میډیا ټیل والا چې کوم دی نو تاسو ډېره مننه چې تاسو د دې کار ته وده ورکوئ او تاسو موږ جی دلته کار کوو د 2014 نه او بس د الله فضل سره ایمانداري پکې ده. ډېر ګاهک دا زما پروګرام به اوري هغوی ته پته وي که نه چې دی څه شی ورکوي نو کار اوریجنل کوو او چا چې خوړلی دي هغه کېدای شي کمنټ کې وګوري، په ویډیو وګوري چې واقعي دا سړی خو صحیح خبره کوي که نه. نو دې کې موږ چې کوم دی غوښه او دغه وړی او دغه پکې دا ادرک یې پکې سپین مرچکي او چې ډېر فرمایشي کار کوو وطنیان هم پکې سړي لا اچوو. دا راته ووایه چې د کومې علاقې نه خلک راځي ستاسو دوکان ته؟ دې پورې چې بل یو کس رالی ما ته وویل چې ستاسې خو والا خاص د امبار نه رالم، د امبار نه داسې پکې روز کوم دی د پاټک نه خو نږدې دی، د پاټک نه خو روزانه راځي که نه، زما خاص ګاهک دی پاټک کې. بل یو کس راته وویل زه اوس هم نه ستا خواله رالم. او یو ډېر خلک خو واسې د تپوس موږ نه کوو که نه کم ځای هغوی ته پخپله وایي موږ د دې ځای نه ستا خواله راځو ولکه وایي زما خیال ساته موږ صحیح ده. دا راته ووایه چې مستقل ګاهک شته چې هغه روزانه کباب وړي؟ ښه دی صاحب دا منډۍ والا دي ډېر اډر وړي دی یو روز په درېیمه څلور په دویمه ورځ خو خامخا 2 سیره 2.5 سیره لکه منډۍ والا پرمننټ ګاهک دی زموږ ډیلي هغه راځي او دا بازار والا هم ډېر دوکانداران پکې چې شته راځي چې د ورځې ځینو خلکو وایي چې نوم جوړېدلی دی اوس یې د کباب په خوند نشته دی، نو بیا څه وجه کېدای شي د کباب کې څه شی شي نه خلک اچي چې بیا هغه مزه نه وي؟ یاره صاحب سیده کار کول نه دی، دا ډېر ګران کار دی او نو سیده کار چې کله کوي نو په دې کې تاوان هم راځي. داسې به وشي په هفته به ته کار وکړي 1 روپۍ به هم نه وباسي خو سیده چې خپل دغه همت به نه پرېږدي، معیار به نه خرابېږي. کله تا معیار خراب کړو د پښې لاړې د منځه که نه داسې کباب په پر ځای کې میلاوېږي. بېکاره کباب خو په هر ځای کې لکه ښه شی ورکول ګران کار دی او ښه شی چې ته ورکوې هغه متل هم دی چې لول د ښکار څو شکایت خو نه دی راغلی اوسه پورې؟ یاره دی راغلی دروغ نه شم ویلی دا واړه خو زما څه کار ښې لري ولاړ دي شکایت خو نه وي چې ته بعضې ورځ باران وي که نه اور انتهایي تیز وي نو خلک وایي لکه څوک وایي لږ څه وي یا څوک وایي لږ دغه شکایت نو الحمدلله دغه شکایتونه خو نه. روژه کې ګاهک څومره دی؟ روژه کې خو ماشاءالله زموږ کار یو کله یو بوزي نه سې وایي که نه ډېر سې یو په 2 سې وایي دلته یاره واخ دا 150 140 160 هم راوړو او دغه ماشاءالله د الله نه لک شکر دی مړه دی نه چې ډېر شي هم دی کباب صحیح نه راځي. تا ته خو ما مخکې قصه وکړه چې کاله تېز شي نو اور به تېز دی چې اور تېزېږي کوالټي د کباب خرابېږي نو دا کم چې دی دا په توله کار دی الحمدلله د الله نه لک شکر دی. کتونکو ته به څه پیغام ورکړئ چې پېښوري چپلی کباب ته یو ځل راشي نه صرف یک بار پھر بار بار والا خبره؟ یاره څه ووایم کباب شوقي و زما خواله راشو نو انشاءالله تعالی یقین مې نه راځي که دی داسې ووایي چې یاره صحیح نه و دی به ټول عمر بیا انشاءالله زما خواله راځي لکه چې موږ خواري کوو دلته که نه او نو شوقي سړی که زما خواله راځي د کباب نو انشاءالله زه بیا به خوشحاله به ځي خفه به نه ځي. ډېره مهرباني ستاسو ډېره مننه.